زما نوم ډاکټر خالد فاروق دی او زه دلته لیډي ریډینګ هاسپټل پېښور کې ایز اسوسییټ پروفیسر اف یورولوجي تقریبا د 12 کالو نه زه کار کوم لګی یم. نن چې کوم مونږ ټاپک ستاسو په مخ کې وړاندې کوو هغه د پراسټیټ چې دی دا تاسو ته پکار دی یو څو دې حوالې سره زه تاسو ته معلومات درکول غواړم چې پراسټیټ د ایج سره راتلونکې بیماری دی او د پراسټیټ چې تقریبا دا د 55 56 یا 57 سال نه پس همیشه د پراسټیټ علامات یا هغه چې دی د ظاهرېدل شروع شي. دا یاد ساتئ چې 55 سال نه مخکې د پراسټیټ هیڅ قسم اپریشن کول یا د دې مطلب شو چې د دې علامات حوالې سره ذهن کې تشویش کې مبتلا کېدل داسې هیڅ ضرورت نشته ولې چې دا د اولډ ایج بیماری دی. ټیک شو. او دوم پوینټ چې نن زه تاسو په مخ کې وړاندې کوم دا دی چې پراسټیټ اپریشن ضروری نه دی چې د هر چا پراسټیټ غټ وي نو هغه له پراسټیټ اپریشن ضرورت وي. نو دا مغالطه په ذهن کې کلیر کړئ چې د پراسټیټ سایز دا مطلب نه دی چې د پراسټیټ سایز لپاره اپریشن هم پکاري. د دې خپل علامات وي چې هغه علامات موجود وي نو بیا خو اپریشن ضروری شي. خدای وکړه که هغه پراسټیټ ورکوټي او که غټ وي. د دې مثال زه مریضانو ته داسې ورکوم چې مثال په طور یو مریض راشي هغه ماته وایي چې ډاکټر صاحب ما 60 ګرام پراسټیټ دی یا 70 ګرام پراسټیټ دی او علامات یې هېڅ داسې نه وي چې د هغې اپریشن ضرورت وي خو هغه چا په تشویش کې مبتلا کړی چې یاره ستا پراسټیټ خو غټ دی او د هغې په وجې باندې ډېر غیر ضروري اپریشنونه هم د پراسټیټ په دې عام معاشره کې په دې زموږ په سوسایټي کې یا په د پرایویټ سیکټر کې کېږي چې هغه غریب ویروي چې ستا خو پراسټیټ غټ دی دې نه به کینسر جوړ شي دې نه به هغه جوړ شي نو ته اپریشن وکړه حالانکې هغه ته داسې هېڅ علامات نه. پراسټیټ اپریشن چې کوم دی د هغه خلکو کې کېږي چې چا کې د پراسټیټ د وجې نه UTI کېږي یعنی کې انفیکشن کېږي ریګولرلی یا چا کې د پراسټیټ د وجې نه د مثانې کاڼي جوړیږي یا چا کې د پراسټیټ د وجې نه متیازو کې وینه راځي یا چا کې پراسټیټ د وجې نه د ګردې پړسوب کړي. نو دا علامات چې څو پورې نه وي نو دې نه علاوه د پراسټیټ اپریشن کول ټیک شو که نه هغه غیر ضروري دي. نو همیشه دا به زما تاسو ته درخواست وي ستاسو ته به دا مشوره وي چې همیشه د پراسټیټ حوالې سره تاسو مستند او تجربه کار او هغه یورولوژیست سره ملاو کېږي چې د چا ایکسپیرینس زیات وي. ټیک شو جی. دې کې چونکې زیات هغه دای چې مطلب شو چې ناتجربه کار یورولوژیست وي یا ناتجربه کار ډاکټر وي هغه د پراسټیټ صرف سایز ته وګوري الټراساوند ولا هم یرولې هغه وا یورولوژیست یا عام ډاکټر هم ورته وایي چې یاره ستا خو پراسټیټ غټ شوی دی بس تا ته اپریشن پکار دی. نو دا زما خبره ذهن کې ډېر غور سره یاد کړئ چې هر قسم پراسټیټ لپاره یعنی چې هر قسم غټ پراسټیټ لپاره اپریشن علاج نه دی بلکې د هغې خپل علامات دي چې کله علامات پوره وي نو بیا که د پراسټیټ سایز ورکوټې هم یې اپریشن ورته پکار وي او چې هغه علامات نه وي نو بیا که پراسټیټ سایز غټ یې هم دته اپریشن نه وي پکار. ډېره مننه. جزاک الله.